نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو قطره اوښکه د انسان د سترګو نه لاړه مخ باندې ښکته راوڅڅېره رسول الله مبارک وفرمیل اگر که د مچ د سر برابر ولې نه الله هغه مخ په جهنم باندې حرام کی منګه یو طرف ته سوچ وکړه رب ته خو ډېر غفور رحیم ذات یې رب زما د بخلو لپاره خو ته بهانې لټې خدای زما مخ دې په جهنم باندې حرام کو زما یقین دار زما نور جسم هم په جهنم باندې تا حرام کو هلته یو بادشاه هندوستان کې عالمگیر بادشاه داغه په یو علاقه باندې یو وزیر دی او هغه وزیر چې کوم دی نو هندو دی او راجا دی هغه راجا چې کله مړ شو دغه دوه تنه رونه دي او هغه دوه رونو یې په خپل منځ کې مشوره وکړه چې زمونږ دا رور چې کوم دا راجا دلته کې را وزیر نو د یو بچی دی بچی وړوکی دی دومره په څه باندې نه پوهېږي موږ به لاړ شو عالمګیر بادشاه ته به خط ولیکو چې یاره زمونږ را خط دی موږ دوه تنه رونه یو د دې رور په ځای باندې موږ یو وزیر وګرځوه د خپلو راره به غلی کړو ځکه دی ماشوم دی 15-14 کالو دی د هغې راجا چې کوم د هغه اورنګزیب عالمګیر بادشاه وزیر د هغه یو دوه تنه وزراو نور ملګري هغه په هغه باندې ډېر زیات مین و هغه بچي ته ورته وی صرف دې پورې تاسو ته خبره کوم چې کله الله زمونږ د اوښکې په وجه باندې زمونږ رستر دا مخ چې کوم دی په جهنم باندې حرام کوک زمونږ نور جسم الله جهنم ته بیا چرته هم نه لیږي د یوې قطرې په بنیاد باندې الله ستا ټول جسم په جهنم باندې حراموي هغه ماشوم یې روان که ورته یې بچیه مونږ دې بیا اورنګزیب عالمګیر بادشاه له ځکه ستا ترونه زی او درخواست یې ورته جمع کړی دی ستا د پلار هغه وزارت ځان طرف ته سلب کول غواړي ته به لاړ شي بادشاه ته به وې زما د پلار زه بچی یم زه یم زما حق رسی دغه وزارت دې ما ته را نصیب کړی شي زما ترونه خو بیا هله و چې زه کله نه ومه نه دغې دوو ملګرو دغه ماشوم بچی روان که او کله چې روان که پر لار ورته خبرې کوي که بادشاه ستا نه تپوس وکړي جواب به داسې ورکوې که دا تپوس در نه وکړي جواب داسې ورکوه که ستا نه دا تپوس وکړه جواب به دا ورکوې سټیمه پورې ده ته رټې لګولې هغه ماشوم راوګرځېره هغه دوو کسانو د پلار ملګرو ته وایي دا راته وایي که مې رټې تاسو ما ته ولګولې که چېرته بادشاه د دې نه اوټ تپوس وکړي نو بیا به زه څه جواب ورکوم هغه دواړه کسان پوه شول چې ماشوم هوښیار دی لاړل د اورنګزیب عالمګیر بادشاه خوا ته ور ورسېدل هغه ماشوم ور مخکې شک ورته وایي پلانی وزیر راجا چې کوم و زه هغه بچی یم 15-14 کالو زما ترونو درخواست جمع کړی دی خو زما د ترونو حق نه رسي هله به رسېده چې زه نه ومه زه یم زما حق رسي هغه زما د پلار هغه هدرې ما ته وسپارلی شي بادشاه په هغه ماشوم پورې اورنګزیب عالمګیر بادشاه په هغه ماشوم پورې ګپ لګی مزاق کوي هغه ټیم د ګرمۍ موسم و بادشاه چې کوم دی نو لنګ وهلی دی او د ده پر هغه دربار کې یو حوض دی هغه حوض کې لمبله او بره راوخته اوبه تې ساسي هغه ماشوم ته حکومت غواړي مشري غواړي وي او د دې لاس ونیونی وی وری چې زه تاله غوپې درکم تا ته زه مشري وښیم ګپ یې ورسره لګه وړوکی ماشوم او بل دا چې د ده د وزیر بچی و خوشحاله شو چې زما د وزیر بچی شتی ګپ ورسره لګوي ګرمي وخت د لاس ونیونی حوض طرف ته یې ښکته رېدي نیمې پورې ور ډوب که ماشوم په ډق ډق باندې خندا شروع کړه اورنګزیب عالمګیر بادشاه ورته وایي بچیا زه خو تاله اوده ځکه نه در کوم چې ما ته بېوقوفه ښکاري هغه ورته یې بادشاه سلامت ولې بېوقوفه یم زه غر کوم ښکته په اوبو کې د ډوبو ما ورته خاندې داسې بېوقوفه انسان چې انسان هغه د مرګ په نوړۍ کې او دی بیا هم چې کوم دی نو خاندي هغه ورته یې باچا سلامت راته پته را زما په پلار مین وې په دې وجه زما سره ګپ لګی ما نه ډوبې وې زه د ډوبومه هغه ورته وایي ماشوم ما ځکه وخندل بادشاه ما ته ستا رحم معلوم دی ته یو رحم دله بادشاهي که زما یو ګوته هم ستا په لاس کې او زه اوبو ته ډوب کړی وې ما چې کوم دی د رب نه دا امید و ته ما ښکته غر کول نه غواړې ما سره صرف ګپ لګول غواړې بیا زما دواړه لاسونه ستا په لاسونو کې دي زما 100% یقین دارې چې ته ما اوبو ته ښکته نه غورځېږ ما دې پورې تاسو ته واقعه بیان کړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي نیمه شپه کې پاڅېدې رب ترې خپل جرمونه ور مخکې کړل د هغې د وجې نه د یېرې نه ستا د سترګو اوښکه رالاک په مخ باندې وبهېده ستا مخ په جهنم باندې حرام دی موږ وې ربه مخ په جهنم باندې حرام دی زموږ ستا نه امید دی ربه رحمدله ذات زموږ نور جسم به هم د مخ په بنیاد باندې جهنم نه حرامې خو چېرته مونږ کې څوک پاسې او رب کائنات تک لږ په خپلو جرمونو باندې خو اقرار وکړي که نه په خدای قسم الله خوشحالېږي ګورې رب په خپله توبه باندې نن خوشحاله کوي د رمضان مبارک لمحات دي د الله رحمت ستاسو په انتظار باندې ناست دی ان الله یحب التوابین ویحب المتطهرین الله توبه کوونکو سره محبت هم ساتي الله داسې راضي کېږي محمد رسول الله فرمیل زما رب د یو
مجرم په توبه باندې داسې خوشحاله شي لکه نبی علیه الصلاة والسلام مثال ورکوي یو انسان دی مسافر دی په سفر باندې روان دی خشکې علاقه ده او خشکې بیابان دی هلته د ده سره یوه سورلي ده او په هغې سورلۍ د ده سره اوبه هم موجود دي په هغې باندې خوراک هم موجود دی او دغه انسان یو ځای ته ورورسېد ستړی شو دی چې کوم دی نو دمه کوي دی اوده شو چې کله راپاڅېده هغه سورلي د ده تښتېدلې ده د ده خوراک یې هم وړی دی د ده څښاک یې هم چې کوم دی نو وړی دی دی راپاڅېد او سوچ کوي چې خدایا ما خو ډېر زیات سفر کړی دی دې خوشي بیابان کې خو اوبه هم نشته او خوراک هم نشته ځکه مخکې ځم نو ځان اوبو ته نشم رسولی ځان خوراک ته نشم رسولی زه به هسې هم د لوږې تندې نه مرمه خو بیا سفر سله کومه ستړی ستومانه سله مرمه راشه د دې ونې د لاندې نه سمله دمه خو به مړ شي که نه دی جړاو پر یاد کوي په دې کې د ده سترګې ورالې کله چې د ده سترګې وغړېدې د الله رسولو فرمیل هغه سورلي راغلي سره د باره سره د اوبو او د خوراکه د ده سر ته ولاړه راک دغه انسان خوشحاله شو او خوشحالۍ کې د ده نه سبقت لساني وشوه ژبه تې خطا شو ده دا وې اللهم انت ربي خدای ته زما رب وانا عبدک او زه ستا بنده یم خو د ډېرې خوشحالۍ نه تې خوله خطا شوه وی اللهم انت عبدي وانا ربک خدای ته زما بنده او زه ستا رب یم نبي علیه الصلاة والسلام فرمیل زما رب وایي د هغه انسان نه ډېر خوشحاله شم چېرته یو مجرم انسان راشي ځان یې په ګناهونو باندې لړلی دی همیشه یې زما نه بغاوت کړی دی زما احکامات یې رخپو د لاندې کړي دي او دی راپاڅېده چې زما ربه زه اوس پوه شم زما سترګې وغړېدې خدای ما جرمونه کړي زه ستومانه یم خدای زما توبه ده الله فرمایي د دې انسان نه دومره خوشحاله شم لکه هغه خوشي بیابان کې هغه مسافر خوشحاله شي او د هغې نه زیات زما رب د هغه توبه کوونکي نه خوشحاله شي الله ستا د توبې په انتظار باندې ناست دی مسلمان د شپې پاسه رب کائنات ته لږه جړا وکړه د رحمت عشره تلې راک مغفرت عشره تلو والا ده د ورځ نیمه کې په خدای باندې ځان وبخئ په الله قسم الله ستا په انتظار دی چې کله به توبه وباسې دا تاسو به اورېدلې د خپلو علماو نه وایي دا توبة نصوح دی دا د نصوح توبه ډېره زیاته مشهوره ده نصوح چې کوم دی نو یو کس یو بادشاه مولانا روم رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده مولانا روم صاحب وایي یو بادشاه هغه بادشاه ځان له خپلو لوڼو له او خپلو ښځو له او د خپلو کور زنانو له خادمانې ساتلې وي هغه خادمانو به د بادشاه لوڼو او زنانو له سرونه منګزول دیو له به یې جامې چې کوم دی نو اینځلې کور کې به ورله دننه خدمت کوو یو کس و د هغه نوم نصوح او دا نصوح چې کوم دی نو هلک خو د ده شکل د جنکو په شانتې و ګیره یې نه راخته د یخته هم د ښځو په شانتې پرېښودی و ده به چې کوم دی نو شونډې هم سرې کړې وې سترګې به یې تورې کړې وې او د زنانو په شانتې مندرې وغیره به یې اچولې وې چې ما باندې څوک پوه نه شي چې دا هلک دی او بیا تللی و بادشاه ته ویلو زه هم بهترینه خادمه یم غریبه یم که چېرته پر کور کې ته ما نوکره وګرځې بادشاه دا خیال و چې دا کسه جنۍ ده ورته وی چې زما د لوڼو او د ښځو سر به ته منګزې او ته به د هغو خدمت کې هغه نصوح چې کوم دی د زنانو لباس پې اچولی تلی او دننه ګناه کې به اخته و څوک پې نه و پوه یو ورځ هغه وخت راغی یو ورځ چې کوم دی حمام دی بادشاه لوی حمام جوړ کړی هغې کې دننه غسلخانې دي د بادشاه لوڼه او زنانه دننه غسل کوي هغه نصوح ورسره دی د ښځو لباس یې اغوستی بلا کلونه د هغو خدمت کوي څوک پې پوه نه و چې دا هلک دی بلکې هر چا به دا خو یو جنۍ د دلته خدمت کوي ناڅاپه اعلان وشو وایي د بادشاه د یوې ښځې نه د سرو زر یو هار یو بهترین ملغلر والا هار رک شوی دی او تمام خدام یې په ځای ځای باندې ودرېږي د هار چا وړی دی هله د غسلخانو تفتیش چې کوم دی نو وکوي غسلخانو تفتیش شو بادشاه ته خبره لاړ چې غسلخانو کې هم قیمتي هار میلاو نشه بادشاه وی تمامې خادمانې په یو لاین کې ودروئ یو خادمه چې کوم دی د هغې لباس لرکوئ شاید دیو په بډه کړی یا لباس کې چېرته پټ کړی مکمل طور باندې لټوئ نسو هم لاین کې چې کوم دی نو ودرېده رب ته فریاد کې خدایا همیشه لپاره مې ستا بغاوت کړی او خدایا څو کاله چې کوم دی په دې بهانه باندې چې ځان له مې ښځه جوړه کړې او خدایا جرم کې چې کوم دی نو اخته ومه خدای نن زما څوک نشته سوا ستا نه چا ته فریاد وکړم خدای زه په خپلو کړو باندې ستومانه یم خدایا الله تا ته چې کوم دی نو توبه وباسم نسو اسمان طرف ته ورمخ کو د سترګو نه ګرمې اوښکې په ښکته باندې رالې خدای لاین کې به اوس زما لباس لرکېږي خدایا زما به
به پته ولګي چې دا نارینه دی خدای زما غوښې به بادشاه چې کوم دی نو ټوکړې ټوکړې کړي ماله به کومه سزا راکوي ربه ستا سره یو لوس کومه خدای یو چانس راکا الله معافي وکړه خدایه زه انسان وم خدای پاکه پوهېدلی په ځان باندې نه یم نسو لاین کې ولاړ دی چې کله د نسو نمبر راغی د کپړو لرې کولو ناڅاپه اعلان وشو ملغلره پلاني ځای کې پرته وه هار پلاني ځای کې پروت و هغه نسو چې کوم دی توبه الله قبوله کړه او د هغې نه وروسته هغه نسو لاړ د وخت لوی چې کوم دی د الله ولي وګرځېده ځکه الله ته یې په اخلاص سره توبه ویسته مسلمان نن ته هم پاسه رب کائنات ته په اخلاص باندې لږه توبه وباسه د دې سترګو نه یو څو قطرې ګرمې ګرمې توی کا خدای همیشه لپاره مې جرم کړی وړوکوالی جرم کې تېر دی ځواني جرم کې چې کوم دی نو تېره ده خدای نن زما ګیره او سر سپین شوی دی رب کائنات فرمایي حدیث قدسي را محمد رسول الله فرمیل زما رب وایي چې هغه سپین ګیری همیشه لپاره بغاوت کړی نن د جرم نه چې کوم دی نو ووته نن ګناه نشي کولی دی راغی ما ته جړه او فریاد کوي الله فرمایي لاس یې پورته نیولی دی مال د ده د سپینو ډکو نه حیا راځي د ده مغفرت زه نصیب کم د ده جرمونه چې کوم دی نو زه معاف کم نور د الله نه څه غواړئ الله په انتظار باندې دی د دې انسان جرمونو معاف کولو لپاره مسلمان لږ راشه الله ته چې کوم دی نو دا وجاړه د دې مسلمان جړه د کمال نه خالي نه راګورې په خدای قسم که غرونه ورته د ګناه ټینګ شي ستارې دوو قطرو اوښکو ته چې کوم دی نو ټینګ شي جړه که هر قسمه دا د کمال خالي نه ده علماو لیکلي په یو څو وجوهاتو سره انسان جړه کوي او هر جړه د کمال نه خالي نه ده کله کله یو انسان جړه کوي په ده باندې مصیبت راغی په ده باندې غم راغی دا انسان جړه کوي او د دغې جړه سره الله هم د جرمونه چې کوم دی نو معاف کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل یو انسان باندې تکلیف راغی او سختی راله دومره سختی راله چې د دې انسان په خپه کې ازغې ماشه هم د دې انسان په یا الله ګناهونه ورېږي یا د دې انسان درجات په هغې باندې پورته کړي تر دې پورې محمد رسول الله فرمیل یو انسان باندې دومره تکلیف راغی چې د ده د خپې دا چڼیا چې کوم دی دا د پیزار دا وشلی ده په دې باندې صبر کوي الله جرمونه معاف کوي الله یې درجات چې کوم دی نو دا پورته کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمیل یو انسان دی الله د ده لپاره یو لویه درجه لیکلي چې ځان ته یې رانږدې کړم خدای انسان داسې عمل نشي کولی الله پر انسان باندې تکلیف راولي دی صبر کوي اگر که د ده سترګو نه اوښکې ښکته څاڅي الله د هغې صبر په بنیاد باندې ځان طرف ته رانږدې کړي یو هغه د مصیبت جړی د مصیبت جړه هم د کماله خالي نه ده الله پې ستا ګناهونه چې دی نو ریجوي ځکه دغه مصیبت الله په تا باندې راوستی دی نبي علیه الصلاة والسلام باندې یو مصیبت راغی ابراهیم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بچی دی او هغه ابراهیم د زنکدن سلګۍ وهي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چا ووی یا رسول الله راشه ابراهیم بچی دی هغه د زنکدن سلګۍ وهي نبی علیه الصلاة والسلام زامن ټول وړوکوالي کې وفات ځکه الله فرمایي ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد رسول الله په تاسو د چا د سړو پلار نه دی ځکه بچي ماشومانو لا سوي نه ماشومان وفات شو لوڼه چې کوم دی نو لوی شوی ابراهیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام راپورته کړه نبی علیه الصلاة والسلام غېږه کې ابراهیم سلګۍ وایي نبی علیه الصلاة والسلام د سترګو نه اوښکې په ښکته باندې رالیک یو صحابي وایي د الله رسوله ته هم جاړې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې سترګې مې اوښکې ته وایي اړه مې چې کوم دی نو غم ښکته ریږئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابراهیم ښکل که وانا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون ابراهیم ستا په جدایۍ باندې ډېر زیات غمجن شو منګه یو هغه په دغه فراق کې د چا که د سترګو نه اوښکې لاړې شي بیا هم د کماله خالي نه دي موږ به وایو پر انسان خو غم و د الله د یېرې نه نري جړلي مصیبت بیا هم الله راوستی و هغه اوښکې ستا دپاره هم قیمتي څنګه چې د یوسف علیه الصلاة والسلام په فراق باندې د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام پلار وجړل او دومره وجړل الله فرمایي وبیضت عیناه مصدا فهو کظیم ډېر جړا سره د سترګو تور به یې دلې او سترګې تکې سپینې شوې د سترګو نظر چې کوم دی نو مکمل طور باندې ختم شو یو هغه د بچي د غم جړه وه الله په هغې باندې هم درې انسان هغه ګناهونه چې کوم دی نو دا ریږي اگر که ستا د خپل ذاتي غم جړاولی نه یو هغه جړا ده چې د الله د یېرې نه په خپلو جرمونو باندې تا وجړل هغې یو قطرې تر غرونو په شانتې جرمونه ګورې نه ټینګېږي مسلمان د سترګو نه اوښکې وسسوه ستا هغه د فراق ستا د خوا نه پلار او بچی لاړ په هغې جړا کې هم کمال شته په جرمونو باندې ته جاړې دی کې به څومره کمالي د انسان ذهن ته به دا خبر راځي
حضرت یعقوب علیه السلام جړلی ولې دا بچی خو د هر چا مري بچی د هر چا غوا شي او ورک شي چا خو دومره نه جړلی اخر د یعقوب علیه السلام ولې دومره وجړل مفسرینو جواب ورکړی دی چې د ده د جړا چې کوم دی نو وجه دا وه چې کله ده ته دا پته ولګېده چې یوسف علیه السلام خوب ولیده چې ما ته 11 ستوري او یو نور او سپوږمۍ سجده کوي یعقوب علیه السلام ته پته ولګېده الله به پیغمبري ورکوي او بیا چې کله د خوا نه لاړ نو یعقوب علیه السلام ته پته وه چې بچی مړ نه دی هغه جوړ دی او یو ځای کې به خامخا الله به پیغمبري ورکوي خو په دې باندې به جړل کله چې یوسف علیه السلام د پلار سره میلاو شو ورته وایي پلاره تا ولې دومره جړلي تا خو د خپلو سترګو تور په اوښکې کې به یې ولې ولې تا ته را پته نه وه که دنیا کې ملاقات نه شوی آخرت کې به شو هغه ورته یې بچیه ما چې جړل صرف په دې خبره باندې مې جړل چې ما ته پته وه ته ژوندی خو ما وی ماشوم کیدای شي داسې چا په لاس باندې ورغلی چې ایمان ته نقصان ور رسولی او ما ته چې نن پته ولګېده څنګه چې یوسف علیه السلام رونو ورته یوسف ژوندی دی د مصر باچا دی وی ایماني حالت یې راته وایي وی پیغمبر دی وی اوس زما غمونه چې کوم دی نو دا ختم شول هغه جړا کې هم الله کمال چې کوم دی نو یخودی لکه څنګه بلال رضی الله تعالی عنه یو پیر نبی علیه السلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنه مؤذن وګرځو کله چې مؤذن د مسجد نبوي وګرځو محمد رسول الله د دنیا نه رحلت وکړه حضرت بلال رضی الله تعالی عنه زړه تنګ شو ګورې ځکه دا ډېر زیات مشکل مقام په خدای قسم محمد رسول الله د چا په مخ کې والته کې او د هغو د لاسو نه رسول الله مبارک لاړ هغه روضې کې چې کوم دی تشریف فرما شو صحابو باندې به څه تېرېدل زم صحابه خو لا پرېږده د نبي علیه السلام مال غنیمت کې یو خر رسېدلی د هغې خر نوم و یافور محمد رسول الله د دنیا نه رخصت شو هغه خر چې کوم دی د محمد رسول الله فراق چې کوم دی نو برداشت نه کو چغې به یې وهلې مدینې په هغه شاړو کې به یې چغې وهلې او ټوپونه به یې وهل فریاد به یې کو زما هغه مالک زما د خوا نه چې کوم دی نو لاړ او غم د هغې خر دومره سیوا شو چې نور د غمونو برداشت یې ونه کو هغه د مدینې په صحرا کې یو شاړ کوی هغه خر ته په نظر باندې راغی سر یې ښکته کو ځان یې ښکته کوی ته ور واچو خودکشي وکړه چې زما سترګې په محمد رسول الله باندې نه لګي داسې زندګي مې نه ده پکار حیوانات هم نشوه برداشت کولی او بیا هغه خرو یافور چې نبی علیه السلام به د چا صحابي سره کارو پیغمبر علیه السلام به یافور لاړ شه پلانې صحابي ته آواز وکړه دی به لاړ دروازه به یې شونډک باندې ووله چې به راوت پته به ورته ولګېده دا محمد رسول الله را لېږلی رابغې هغه خودکشي وکړه د پیغمبر علیه السلام فراق کې حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام فراق برداشت نه که لاړ هجرت یې وکړو شام ته کله چې شام ته لاړ هلته کې د غم زندګي به سر کوي چې پرېږده دلته به وفات شم او ځکه شام ته هجرت کومه ما ته د محمد رسول الله منبر خالي ښکاري ما چې کوم دی برداشت نور نشته اذان وکړی شي ما ته محراب د محمد رسول الله خالي ښکاري موږ ته خپل مجلسونه خالي د محمد رسول الله ښکاري نور برداشت نشم کولی زما شام طرف ته هجرت کوم شام ته لاړ زندګي به سر کوله نبی علیه السلام خوب کې ورته راغی سیر اعلام النبلا کې یو تفصیلي واقعه د رسول الله مبارک راغی بلال خواله مې روضې له چېرته نه راځي بلاله ولې دې ځان خفه کړی دی نور کله به زما محفل کې ناستې بلال رضی الله تعالی سحر راپاڅېده کډې وبارلې راغی مدینې ته مدینه کې چې څنګه خلکو په نظر باندې ولیده اخو د نبی علیه السلام یاد تازه شول پیغمبر علیه السلام مؤذن په نظر باندې راغی خلکو ورته بلاله هغه زوړ یاد بیا تازه که لاړ شه هغه ځای ته وخېږه په کمبر اذان کو شاب اذان وکړه بلال رضی الله تعالی عنه ما پرېږدوئ ځکه ما به اذان وکړو زما د اذان نه وروسته خو به یو استي راتله موږ له به یې جمع راکوله اوس که زه اذان وکړم هغه استي خو نشته زه نشم برداشت کولی حسنین پسې خلکو ولمسول پیغمبر علیه السلام نصیب پسې ولمسول حسنین راغی امام حسن امام حسین صاحب ورته وایي بلاله موږ سفارش که ورته وایي بچو وایي څه سفارش دی زموږ د نیکه یاد موږ ته لږ را تازه که موږ نیکه پسې ډېر زیات خپیو موږ ته بلال هغه زوړ یاد تازه که کم یاد کې چې به تا د محمد رسول الله په دور کې بانګ وي هغه بانګ ووایه بلال حبشي پاڅېده بانګې شروع کړه صحابو جړا شروع کړه زه صرف دې پورې خبره کوم چې هر نمونه جړا که هغه په غم کې وشي ستا د سترګو هغه اوښکې د قیامت په ورځ به ډېر زیات وزن لري پاسې دې روژه کې الله ته اوښکې وسوسوئ کم یو انسان دا ویلی شي زه مجرم نه یم د ټولو نه لوی مجرم ما ته ځان ښکاري پیغمبر علیه السلام وفرمیل کل بني آدم خطا ټول بني آدم خطاکار دي ګناهګاران دي هو خیر الخطائین التوابون بهترین ګناهګار هغه چې رب کائنات ته توبه وباسي
بلال رضی الله تعالی اذان شروع کړ صحابه ته پته ولګېده چې دا خو هغه زوړ اذان د محمد رسول الله یاد تازه شول خو د دې اذان نه وروسته خو به نبي علیه السلام مخکې جمع ورکوله نن خو هغه یاد نیمګړی د محمد رسول الله نشته صحابه وجړل زنانو کورونو کې آواز اورېده خلک راغلل یو غوغا او جړا چې کوم دی نو دا د غم جوړه شوه که په یو انسان باندې داسې غوغا هم راغله د بچي هغه درد هم پرې راغی او دی بیا هم وژاړي هغه د کمال نه خالي نه ده خو اصل جړه کمه یوه ده ګورې دغه جړاګانې هم د کمال نه خالي نه دي اصل جړه هغه ده چې د شپې په سیسه کې ته پاسې او خپل جرمونه ځان ته رایاد کا خپل جرمونه ځان ته رایاد کا خدایا تا په ما باندې کوم احسان نه دی کړی خدای صحت دې مال را کړی خدای کور دې مال را کړی الله رزق دې مال را کړی الله نظر دې مال را کړی الله قوت د ګویې د خبرو دې مال را کړی الله دماغ دې مال را کړي الله سترګې دې مال را کړي منګه بازار کې لیونی وکتل د چا دماغ کار نه کوي لاړې بهیږي پوزې بهیږي منګه وکتل لباس چې کوم دی نو خپل ځان پورې نه پرېږدي منګه چاړاګان ولیدل تا ته به خبره کوي د غریب په ژبه ته نه پوهېږي زړه باندې دلنه افسوس پاتې شي خفه شي منګه ړانده وکتل غریبانانو ته څه په نظر نه راځي خدای کم یو انعام دی تا په ما باندې نه دی کړی الله د هغې موافق ما سترګه هم ستا خلاف استعمال کړه ما هغه ژبه نعمت هم ستا خلاف استعمال کړه ما غوږونه هم ستا خلاف استعمال کړل ما د لاس او خپو هغه نعمت هم ستا خلاف استعمال کړه الله ما د زړه او د دماغو هغه نعمت ستا خلاف استعمال کړه خدای زما زه اوس توبه وباسم خدای زما اوس نظر راغی زما سترګې وغړېدې خدای زه په خپلو جرمونو باندې اقرار کوم الله فرمایي مسلمانه ستا په داسې ټیم کې چې کم دی نو وخت لګي ستا پرې دوو قطرو د اوښکو کې وخت لګي زما راضي کولو کې وخت نه لګي ما په غلطۍ سره ما ته آواز وکړه زما رحمت تا ته چې کم دی نو په انتظار باندې ریک علماو لیکلي یو کتاب کې تاسو لیدلی قل هو الله احد الله الصمد الله صمد ذات دی بې نیاز ذات دی دا د الصمد د الله نوم دی علماو لیکلي یو بت پرستو او د هغې بت پرست ضرورت راغی هغه بت پرست ته د بت مخې ته پروت او دې بت ته به یې اواز کو چې دی ماله جواب راکړي زه به دله چې کوم دی نو بیا خپل ضرورت مخکې کم نو دی به زما ضرورت پوره کړي نو دی دې بت ته به مخکې ناست او دې بت ته عربۍ کې صنم وایي ده به یا صنم یا صنم یا صنم دا اوازونه به یې کول بت خو چونکې ګټه وه ده په خپله به تیشې باندې تراشلی اواز یې نه ورکو یو پیره چې کوم دی نو خوب ونیو دی او ټالۍ وهي لګیا دی یا صنم یا صنم ای بوتا ای بوتا ناڅاپه یې په غلطۍ کې د خولې نه ووتل د یا صنم پسې وی یا صمد او څنګه چې د غلطۍ کې آواز وکړو د ده سترګې پټې خوب ورغلی فورا آواز راغی انا حاضر یا عبدي ما تقول زما بنده ما ترې آواز وکړه یا صمد څه ضرورت ترې ما ته وایي چې زه ضرورت پوره کړمه هغه انسان راپاسې ربه واقعي ره ته هم ربې چې غلطۍ کې راته سړی آواز وکړي خدای په انتظار باندې ناستې بوتې مات که او پاس کلمه وې په خدای قسم په غلطۍ کې الله تر نیمې شپې آواز وکړه الله فرمایي انا حاضر یا عبدي ما تقول زما بنده څه زما نه وغواړه زه حاضر یم زه خو ستا د مغفرت په انتظار باندې ما زه خو په دې انتظار یم چې ته به کله زما سره جوړه کړې ای انسان زما نه باغې شوی ستا د صلح په انتظار باندې زه ناست یم نه لږ غونته کې د شپې پاسئ رب کائنات ته جړا وکئ د دې سترګو نه او دوه قطرې اوښکې چې کوم دی نو په ښکته باندې راتوی کوئ الله ته خپل جرمونه چې کوم دی نو ور مخکې کوئ خدایا زه مجرم یم خدایا خدای ما ته بل در نه معلوم سواستانه الله زما په جرمونو نه پرده راچولې وه خدای مکمل طور باندې بالکل یې ختم کا په خدای قسم که ستا د سواد د غرونو لوی لوی جرمونه یې د دې توبې مخکې او د دې دوو اوښکې قطرو مخکې هېڅ ګورې هم نه دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي کې ناست دی رسول الله مبارک ناست دی حضرت عمر فاروق راغی عمر فاروق سلګۍ وهلې غور سره خبره ختمومه عمر فاروق سلګۍ وهلې ژړلې نبی علیه الصلاة والسلام ورته عمره ولې سلګۍ وایي جاړې ولې ورته وایي د الله رسوله دې دروازه کې بهر یو نوجوان دی هغه نوجوان جاړي زه ورته په انتظار باندې ناست وم چې را نوجوان ولې جاړي خو دومره یې وجړل چې زما پې رحم راغی ما ورسره هم وجړل پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې ولې جړل نوجوان وی د الله رسوله ما ته خو پته نشته وی رای والا ده ولې جړل هغه نوجوان پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ور مخکې شو نن دا واقع د زړه په غوږونو سره واورئ رب باندې ځان وبښئ ګورئ نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الله د ورځې لاسونه غځولي که چېرته د شپې چا جرم کړی د ورځې توبه وباسي زه یې معاف کړم الله د شپې لاسونه د قدرت غځولي که چېرته د ورځې چا جرم کړی د شپې توبه
به وباسي زه معاف کوم. عمر فاروق وایي لاړ شه نوجوان راوله. نوجوان یې راوسته سترګې تکې سرې وې ډېرې زیات ژړلې وو. نبي علیه صلات وسلام ورته ځوانه ولې دومره ژاړې؟ د الله رسوله ژاړم ځکه زما نه یو جرم شوی. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته جرم دې څه کړی دی؟ یا رسول الله ستا د مخ نه حیا راځي تا ته خو جرم نشم ویلی. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته خیر دی هغه جرم ما ته بیان کا. د الله رسول یې نشم بیانولی ډېر زیات لوی جرم دی. نبي علیه صلات وسلام ورته څومره جرم دی؟ د دې ځمکې په مقدار باندې دی. وی د ځمکې نه هم لوی دی. وی اسمانونه که ورسره کې وي د دې نه هم لوی دی. وی که چېرته جنت ورسره کې وي د دې نه هم لوی دی. وی که د الله عرش ورسره کې د دې نه هم لوی دی. وی که کرسۍ ورسره کې بیا هم لوی دی. وی د الله رسوله د دې نه هم لوی دی. وی دا راته وایه نوجوانه ستا جرم لوی دی او که د رب ذات لوی دی د رب رحمت لوی دی. وی یا رسول الله د رب د رحمت په مقابله کې خو وړوکی دی نور د هر شي نه لوی دی. نبی علیه الصلاة والسلام وایي بیا لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه بیا مه نه امیده کېږه. د الله د رحمت نه امید مه پرې کوه. جرم خو دې راته لږ بیان خو که که نه. وی د الله رسوله زما غربت و زه غریب وم زما وس نه و چې ما خپلې کړمې له نان نفقه راوړی وی خرچه مې راوړی وی. زما د مزدورۍ پیسې چې کوم دی زما بچو ته نه پوره کېرې. ما ځان له یوه غلا نیولې وه. چا چې به مړی خښ که زه به لاړم ما به د شپې هغه قبر ولټوه د هغه نه مې کفن غلا که او را به مې وړ کفن به مې بازار کې چې کوم دی نو خښ که. ورځ نه ورځ به چاپېره چرته یو مړی کېده زه به لاړم د هغه نه مې کفن راغلا که او بیا مې تختې کېښودې قبر به مې دوباره جوړ که. چاته به دا پته هم نه لګېده چې دا قبر چا لټولی. د الله رسول انصارو کې یوه زنانه چې کوم دی نوجوانه زنانه وفات شوه. زه لاړم د شپې په سیسه کې ما د هغې نه خاوره هم لر کړه ما د هغې نه تختې هم لر کړې ما کفن د هغې نه راغونډ که ما پې له پاسه بیا تختې کېښودې خاورې مې ور واړوله. زه لار کې مخکې روان وم شیطان زړه کې راواچول چې تا خو کفن چې کوم دی نو غلا که دا خو دومره حسن والا زنانه وه لاړ شه بې عزتي په مړینې باندې وکړه. زما زړه کې شیطان دا راواچول د الله رسول لاړم ما چې کوم دی نو کفن د هغې نه هم رانغښتی و ما قبر کې د هغې بې عزتي وکړه. زه چې مخکې رالم نو هغه جنۍ زما مخکې ولاړه ده بربڼ حالت کې ولاړه ده. ما ته نوجوانه د هغې ورځې نه نه یېرېږې په کومه ورځ باندې چې د مظلوم بدل الله د ظالم نه چې کوم دی نو اخلي هغه ورځ نه ته ونه یېرېږې. په هغه ورځ به قاضي فیصلو واله رب کائنات په خپله باندې چې کوم دی نو ناسي ته د هغې ورځې نه ونه یېرېږې. زه چې کوم دی نو قبرستان کې نور ټول مردگان چې کوم دی نو کفن کې پراته دي نور ټول مردگان چې کوم دی د غسل په حالت کې پراته دي. تا د خلکو په مخ کې زه بربنډه کړم نورو باندې کفن دی زه یې بربنډه پرېښودم ولې تر هغې ورځې نه ونه یېرېږې. تا باندې دومره سترګې پټې وې قیامت په ورځ باندې به خلک پاسي الله ته به په پاک حالت کې پاسي. تا زه په دې خبره باندې مجبوره کړم زه به خپل رب ته مخکې ودرېږم په حالت د جنابت کې به ودرېږم. هغه نوجوان وی د الله رسوله ما د هغې زنانه نه دا خبرې واورېدې زه بېهوشه شوم. زنانه زما د مخکې نه تلې ده د هغې نه پس جړا کومه خدای ته چې کوم دی نو فریاد کومه چې زما ربه زما جرم خو دومره لوی دی سوا ستا د رحمت نه نور یو څیز زما د جرم په شانتې لوی نشته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خفه شه نوجوانه زما د مخې نه پاسه ته خو په اور کې سوځول غواړې. هغه نوجوان ښه چغې کړې د الله رسوله زه خو نور هم ناامیده شومه لاړ چغې شروع کړې او خشکې بیابان ته لاړ. یو وخت پس الله جبرائیل علیه الصلاة والسلام راولېږه. جبرائیل علیه الصلاة والسلام وایي د الله رسوله الله راولېږلم الله په تا باندې سلام وایي یا محمد رسول الله الله یو څو تپوسونه کړي د هغه تپوسونو جواب الله غواړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي څه تپوسونه یې کړي؟ نمبر 1 تپوس الله دا کړی دی یا رسول الله مخلوق تا پیدا کړی که ما پیدا کړی؟ نبی علیه الصلاة والسلام یې زوم الله پیدا کړم مخلوق هم الله پیدا کړی. دویم تپوس الله دا کوي مخلوق له رزق ته ورکوې که زه ورکومه؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي معلوم الله رزق راکوي مخلوق له هم رزق ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل علیه السلام وایي الله دریم تپوس دا کوي که چېرته یو مخلوق جرم وکړي توبه یې زه قبلوم که ته قبلې؟ نبی علیه الصلاة والسلام یې الله قبلوي. بیا تا نوجوان ولې نا امیده کړې؟ هغه نوجوان د سترګو نه د اوښکو قطرې داسې بهېدلې دي چې د هغې نوجوان هغه لوی جرم د هغې اوښکو په قطرو سره هغه اینځلی. لاړ شه داسې وخنده او خوشحاله کا څنګه چې تا چې کوم دی نو دی خفه کړی. نبی علیه الصلاة والسلام یې نوجوان راوغواړئ نوجوانه تا ته زیری جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغلی تا په جړا جړا د خپلو سترګو په اوښکو باندې هغه لوی جرم چې د الله د عرش نه هغه هم لوی او د ځمکې اسمان نه هم لوی و تا د خپلو اوښکو په ذریعې سره هغه جرم په رب کائنات باندې بخلی دی. الله چې کوم دی نو بشارت را لېږلی ته یې معاف کړی. د دې نه بل لوی جرم چېرته کېدی شي؟ الله هر قسمه جرم انسان ته معاف کوي. نه ای مسلمانه پاسه لږ په دې نیمه شپه کې پاسه الله ته لاس پورته که خدایه زه مجرم یمه
زمانه ګناونه شوي دي، زمانه رمضان هم غفلت کې تیر شوی، غیر رمضان هم غفلت کې تیر شوی. مونږ کې یو کس داسې نشته چې هغه د ګناونو نه صفای. ګناونو نه صفا یو انسانیان کیدی شي چې هغه ته موږ او تاسو انبیا وایو. هغه انبیا د ګناه نه معصوم دي، د انبیاو نه سوا نور څوک چې کوم دی نو د جرم نه را صفا نه. هر یو انسان مجرم دی. رسول الله مبارک فرمیل کل بني آدم خطا، هر یو بني آدم خطاکار دی. هو خیر الخطائین التوابون، بهترین ګناهګار هغه دی چې الله ته کم دی نو توبه وباسي. او د توبې لپاره یو څو شرایط دي. نن شپه خیر دی پاسې د مغفرت یو ورځ 2 پریا شره کې پاتې دي، یو 3 شرایط دي. را شرایط مخکې هغه مد نظر وساتي او توبه وباسي. یو خو هغه توبه داسې ګپ لګول دي، خدای زما توبه ده او جرم پورې نښتی. دلته چې کم دی نو غلا نه پرېږدي او خدای زما توبه ده، دا خو تاسې ګپ لګې. ګپ مه لګوه. د توبې لپاره یو 3 شرایط غور سره واورئ او د هغې شرایطو په بنیاد باندې خدای تر خپلو جرمونو توبه وباسئ. آینده رمضان پته نه لګي زموږ زندگی به دومره اوږدېږي او که نه اوږدېږي. نن په الله باندې د ځان بخلو زموږ او ستاسو سره چې کوم دی نو مقرره. نمبر 1 شرط چې کوم دی علماو دا لیکلی امام نووي رحمت الله علیه ریاض الصالحین کې. نمبر 1 شرط دا دی چې انسان دا شرط چې کوم دی یو د ماضي سره، یو د حال سره، یو د استقبال سره کم جرم تا کړی. نمبر 1 په دې باندې به ته پیمانتیا اختیارې، ته به په دې باندې ستومانې، بیا به هله ستا توبه چې کوم دی نو دا صحیح. اوس که تا دا ولې چې کار مې کړی دی ډېر زیات پې خوشحاله یم کار مې کړی او بیا ته توبه ده نو داسې ګپ لګې، دا توبه نه ده. نمبر 1 د ماضي سره تعلق دی، تا په ماضي کې کم کار کړی په هغې باندې به ستومانې. نمبر 2 د حال سره تعلق دی، فی الحال به دا جرم پرېږدې کم جرم کې چې ته وسختئ. اوس غلا له روانې او خدای په توبو مې توبه ده. د غلا پیسې دې د پردي جومات نه راغستې دي او خدای په توبو مې توبه ده. دا خو توبه نه ده، دا خو ګپ لګول دي. فی الحال به هغه جرم پرېږدې او مستقبل کې به دا عزم وکړې چې خدای بیا دپاره به دا کار زه نه کوم. که دا 3 شرطونه پکې و ستا هر جرم خدای پاک چې کوم دی نو معاف کوي. هغه بیله خبره ده. که ته عزم وکړه چې خدای بیا به یې نه کوم او بیا د باندې شیطان او نفس غالب شو، که بیا د جرم وکړه خیر دی بیا لاړ شه بیا توبه وباسه. که بیا د جرم وکړه بیا توبه وباسه. په دې وجه باندې بار بار توبه وباسه، خو عزم به کوې چې مستقبل کې به یې نه کوم. کله چې دا 3 شرط ستا پر هغه توبه کې موجود و، الله هر قسمه توبه لري انسان چې کوم دی نو دا معاف کوي. راځئ چې نن خپل رب ته توبه وباسو، خپل جرمونه پر رب کائنات باندې چې کوم دی نو معاف کو. که تا کوشش په دعاګانو استغفار کې وکړه، رب دومره غفور رحیم ذات دی چې هغه رب ستا دا جرمونه رالي او ستا په نیکو سره چې کوم دی نو بدلوي. نو لہذا رمضان مبارک بهترین لمحات دي. غفلت کې ګوره درنه تیر نشي. د شپې جاړئ، پرې مخ باندې د اوښکو قطرې را بهوئ او بیا د پیغمبر علیه السلام روایت ته وی که جړه نه درځي د جړه شکل اختیاروئ. د بعضې خلکو د شقي او د بدبخته سړي علامت دی. د بعضې خلکو زړه سختې جړه نه ورځي. خیر دی د جړه شکل الله ته چې کوم دی نو اختیار کا، د جړه شکل اختیار کا، عاجزي چې کوم دی نو اختیار کا. خپل جرمونه په رب کائنات باندې معاف کا. او را روانه اخرنۍ عشره ده ګورې ښه. په دې عشره کې به پیغمبر علیه السلام رنګ بدل شو، لنګ به یې مضبوط عبادات طرف ته وتړه. پیغمبر علیه السلام به خوب طرف ته چې کوم دی نو دا نه اوږدې اوږدې دعاګانې به یې کولې. اخو پیغمبر او بخلی شوی دی، پیغمبر خو د ګناه نه معصوم وي. ما او تا له چا دا ګرنټي را کړې ده. اخرنۍ عشره کې عبادت ته ښه کار ووایې ښه. که چاله الله توفیق ورکړي کوشش وکړئ اعتکاف ته کښېنئ. اعتکاف ته ستا به خوب هم په عبادت کې، ستا چې کوم دی عبادت خاص هم عبادت دی، ستا به خوراک هم په دې جومات کې په عبادت کې. تا د خپل رب په در باندې ځان وغورځو چې خدای 10 ورځې بدلته پروت یم، زما دې بخښنه نه کړې تر هغه وخته پورې ستا د در نه نه ځم. انشاءالله د اختر په شپه باندې به الله تا ته وایي زه ماته بخلی، ځان په الله باندې وبخئ. اعتکاف ته چې کوم دی نو کښېنئ، چا نه چې کوم دی نو کېدی شي. او که د چا سخت ضرورت یا مشکلات او د اعتکاف ته کښېنناسته اخرنو په عشره کې او په دې 2-3 شپو کې رب ته چې کوم دی نو جړه او فریاد کوئ. کوشش کوئ چې دا شپه څومره په عباداتو کې او دعاګانو کې بسر شي. دا به زموږ او ستاسو لپاره چې کوم دی نو غنیمت وي. اصل کې زه بار بار که تاسو خیالي دا هلکان ګرځي ما سره د شپې، که تاسو خیالي زه هر ماسخوتن دا خبره کوم ځکه هر ځای کې دا خبره موجوده ده. کومو ځایونو کې چې دا ختم وشي د هغې نه اخوا بیا دا ینګ طبقه خصوصا دا د تراونه مکمل طور باندې چوټي وکړي. وایي زه ختم وشو د دې نه اخوا تراو چوټي. ځکه موږ ګورو عموما په دې جوماتونو کې چې هسې عام ختم کې 2 صفی او بیا نیم صف هم نه جوړېږي. اوس دغه کسان چېرته لاړل؟ دا کم طرف ته لاړل؟ خو په دې پلو باندې ناستي، په دې بیټکونو کې ناستي، ځای په ځای دوکانونو کې درزیانو سره ناستي. هغه ځان له چې کوم دی نو کپړې جوړوي او دی ورسره لګیا یې ټوله شپه چې کوم دی نو غیبت
کوي او د ټال والا خو ځان ته ماشاءالله غاړ غټ لیټونه بل کړي دي او هلته کې والیبال کوي تر سهاره پورې ته به چې دوی ولره جنت ټکټ میلاو شوی دی چې تاسو نه جرم کړی او نه ستاسو عبادت ته چې کوم دی نو ضرورت شته شپه په غفلت کې تېره کوي او ورځ چې کوم دی نو خوب کې چې کوم دی نو تېره کوي بارکیب قسم دی ما له په دې باندې افسوس راځي چې دا ولې دا خلک داسې کوي ولې دا خلک دومره د غفلت شکار دي نو چرته به رسې نه کوو انشاءالله دا تراویح به تر اخر شپې پورې ګورئ کوو دا خبره ذهن کې یاد ساتئ چې را 2 سنت تیره قرآن کریم ختم یو سنت دی او تراویح کول دا مستقل بیل سنت دی دا تا ته چا ویلی دی چې ته یو سنت ادا کړه نو د بل سنت ستا هم چوټي وګرځېره نه تعالی الله توفیق درکړي یو سنت سر ته ورورسېده د قرآن کریم ختم شو اوس بل سنت ته ولې پرېږدې ما بار بار دا خبره وکړه چې رمضان مبارک مکمل عبادت الله چې کوم دی په تا لازم کړی چې د شپې عبادت هم دی د ورځې عبادت هم دی ځکه د رمضان دی غونډې میاشتې ته ویلی شي شپې ته هم ویلی شي او ورځ ته هم ویلی شي که تا د ورځې خو روژې ونوې خو د شپې تا تراویح ونه کړې نو تا د ورځې عبادت خو وکړه د شپې هغه عبادت دې ونه کړه ستا نیمه میاشت چې کوم دی نو عبادت وشوه او نیمه میاشت ستا د غفلت کې چې کوم دی نو تېره شوه او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت واورېد پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي ماسخوتن یو انسان د جمع سره مونځ وکړه الله یې د نیمې شپې عبادت قبول کړي سهار چې کوم دی نو بیا د جمع سره مونځ وکړه الله د نیمې شپې عبادت دله ورکړي ماسخوتن او سهار د جمع کې څوک شریک شو دا ټوله شپې الله په عبادت کې راوسته و چې ته تراویح ته نه راځې دلته کې ما ته پته ده ماسخوتن مونځ ته هم ته نه راځې ځکه که ته مونځ ته راځې او د تراویح نه تختې خلک د پورې خاندي ته د جومات په خوا باندې هم نه راځې تا نیمه میاشت عبادت وکړه نیمه میاشت چې کوم دی نو ستا نه داسې پاتې شوه بل ورځ زمونږ بیانو کې دې باندې خبره وکړه چې الله چې کوم دی انسان له کوم عبادات ورکړي د انسان روحاني او جسماني دواړه فواید دي په دې شپه کې چې کوم دی نو ته تراویح وکړې او تراویح کې 100 رکعاته تراویح دي په هغه 100 رکعاتو کې چې کوم دی نو تا 40 سجدې ولګولې او د سجدې په ذریعې سره الله ته انسان نږدې کېږي الله قرآن کې انسان ته وایي واسجد وقترب سجده کوه ما ته رانږدې شه اوس په 40 سجدو باندې تا رب ته څومره ځان ورنږدې کړ اوس که تا خوا تراویح پرېښودې ځان دې د الله نه څومره لرې کړه نه د الله نه به انشاءالله ځان نه لرې کوو ښه هېڅ پته نه لګي کال له موږ ژوندي او که مړه یو انشاءالله تراویح به هم تر اخرې شپې پورې کوو جومات په انشاءالله هم هغسې آباد ساتو څنګه چې د مخکې نه تراویح کې آباد و 15 ټیمه به مونځ ته هم راځو ذکر اسکار به هم کوو او ما درته ویل ټولو نه لویه خبره ده چې خپل رب ته وژاړئ پر خپل مخ باندې اوښکې را وبهیوئ دا مخ چې کوم دی پر هغه اوښکو باندې ولړئ یو 2 قطرې رالې روایله پر مخ باندې چاپېره ومږه دا مخ دې الله په جهنم باندې حرام کړ ټول جسم چې کوم دی د مخ سره به انشاءالله جنت ته ځي الله دې موږ له په دې رمضان مبارک کې د صحیح عبادت توفیق راکړي او دا کومه بقایا دا شپې ورځې چې پاتې دي الله دې زموږ د جسم نه صحیح عبادت واخلي الله دې زموږ دا جسم مکمل خپل عبادت طرف ته چې کوم دی نو مایله کړي الله دې موږ له توفیق راکړي چې اعتکاف ته کښېنو او په دغه الله په در کې چې کوم دی الله مغفرت ته ځان ور اولو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین